نو پاکیزه مکان څه ته وایي؟ الله دا ونه فرمایل ومساکن جمیلتن ښکلې ښکلې بنګلې به وي چې هغې کې به ټایلونه او ماربل او اټومیټک سسټم به پکې لګېدل، دا نه وایي. پاک بنګلې به الله ورکوي. نو پاکې بنګلې څه ته وایي؟ پاکې بنګلې هغې ته وایي مفسرین وایي چې پای کې درې څلور خبرې. نمبر 1 هغه کور او مکان او بنګله چې هغه په حلالو باندې آباده شوي، چې د کرپشن په پیسو باندې بنګلې آباد شي، د غلا غلطۍ او د حرامو په پیسو باندې بنګلې آباد شي، او د رشوت په پیسو باندې بنګلې آباد شي، او بیا پې د پاسه تختی ولګوي هذا من فضل ربي، دا زما د خدای په ما فضل دی. خدای دې وی خو باسي دا خو مرداري دي، دا د خدای فضل نه دی، دا د خدای قهر او عذاب دی. دا مساکین طیب نه دي. مفسرین وایي د مساکین طیب د پاره لومبنی شرط دا دی چې د دې حصول په حلالو باندې شي، په حلالو پیسو دې آباده کړي، هغه دې جونګړه ولي نو کچا، خو چې په خپلو حلالو پیسو دې آباده. لومبی شرط دا دی. دویم شرط والا دا دی چې د دې اوسېدونکي کم مالک مکان دی هغه د اعمال صالحه او مرتکبینی نیک اعمال کوي، بد عمل نه کوي. دا نه چې ته بنګلو کې اوسې نو برید ته تاو کړي دي او د بریدونه دې وینې څاڅي او د غریب سړي ته د ټماټر په نرخ هم نه ګورې. نیک عمل کوي. دی په فوم کې پروت دي، په 6 انچه فوم کې، 9 انچه فوم کې دی پروت دي، دته اے سی لګېدلی، دته په جمې کې هیټر لګېدلی، خو دی بیا هم د سحر بانګونو نه مخکې پاسي. دا هغه غریب نه ډېر بهتر دی کم غریب چې په تش کټ او پوزي باندې پروت دی خو سحر مزدم پانسي. الله به داسې مالدار نه خوشحالېږي چې هغه په ګرمۍ کې اے سی پرېږدي او په ژمي کې هغه هیټر پرېږدي، ګرمه بړستن او کمبل پرېږدي، فومونه پرېږدي او راشي الله پاک ته ودرېږي. دویم شرط د مساکین طیب د پاره دا دی چې د دې مالک مکان کم اوسېدونکي دي هغه د اعمال صالحه او مرتکبینی نیک اعمال کوي. او دریم شرط والا دا دی چې د هغوی په خپل منځ کې اتفاق او محبت په یو بل باندې خفه کېږي، د یو بل په تکلیف باندې دردیږي، د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي. دغه کور ته ویل کېږي پاک مکان مساکین طیبه. داسې بسي چې په یو کور کې اوسي خو د یو بل تکلیف باندې خوشحالیږي، وایي الله دې نورم د ګوره په کته بوزه. دا به څه پوري چې یو ته خوشحالي میلاویږي، دا بل ورته هسې برند برند ګوري چې پاسې څه طریقې چې دنه د آخر رس دې نه واخلمه، دا نیکه رس دې نه واخلم. نو دا مساکین طیب نه دي. نو 3 شرط شو. نمبر 1 داسې کور چې د هغې تعمیر او حصول په حلالو پیسو باندې شوی. نمبر 2 د هغې اوسېدونکي د نیک اعمالو مرتکبین ښکلي عملونه کوي، نیک عملونه کوي، د الله او د الله د رسول د خوشحالولو عملونه کوي. او نمبر 3 په خپل منځ کې داسې محبتي چې د یو بل په تکلیف باندې خفه کېږي او د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي. دکې ته ویل کېږي مساکین طیب. الله وایي په جنت کې به له داسې بنګلې ورکړي، خوشحاله به په منځ کې به نفرتونه ني، بغضونه، حسدونه، غداوت او دشمنی بني، بنیتی بني. ومساکن طیبة الله وی پاک کورونه در درکوم فی جنات عدن په داسې باغونو کې عدن چې همیشه همیشه به ستاسو. دلته خو که ډېر ښه کور جوړ کړې په حلالو یې ته جوړ کړې نو څو کاله به یې 80 به یې او یا به یې بس لړ به شي که نه کور به دنه پاتې شي، یا به زلزله راشي کور به دې روان شي. خو د جنت بنګلې او ماڼۍ او کورونه داسې دي چې هلته به نه مرګ راځي او نه به دنه دا نعمت څوک اخیستی شي، نه به در باندې څوک شوپه کولی شي چې دا خو زما دی. الله وایي دا به صرف ستایي او همیشه به ستایي. الله تعالی دې زموږ ستاسو هېڅ په بېڅه نصیبه کړي.